باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. دے باب کے دو حدیث بیانے دوڑ متن بالکل یو شان دے، البتہ آخری راوی صحابی جدا جدا دے. اور باب کے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو فرمان بطور عنوان ذکر کرے رہے چی من حمل علینا السلاح فلیس منا. دا حدیث مطلب سرے، دا حدیث مطلب دارے چی مسلمان وجل اخلوے خبر دا، دیر لوے گناہ دا بغیر دس سبب نا وجل لاغ جائز ندی. خدا ہم گناہ دا چی کل سڑے اسلحہ گرزی دیر پارا چی نور خلق پیو یری دا خلقو دا یرولو دا پارا عوام سرا اسلحہ موجودگی ندا پکار. کپا دیر آدھے گرزی چی فلانے پی وجنم ناخو بالکل گناہ دے لگا دیر آدھے دا گناہ دا. او کناسے گرزی دیر پارا چی خلق پی یروم تو دے دا پارا سا اداری وی آغا اداری یرول او نا یرول داغی کاری، یو پولیسی یو فوجی. دا خلق دا پارا اسلحے ضرورت شتا، لیکن عوام سرا دا اسلحے دا سادلو سا گنجائش شریعت کی نشتا. دی سیزنو زمانگ ملک تباہ کر رہے، ہر کورچ کچھ گورے نو بلا شے پگی پروتی، ٹوپکے تماچے اکراشن کوفونا یو سوبلس پدے بس گئی سڑے سفید رہ دے. ماسے وعدہ دینا چے کشرانی وینی ناغیم دا بدماشہ ازدہ گئی. دا اسلحے صرف آگے خلق و سر پگار دی چے دا ملک دا دفاع نظام اگی سرائی. دا لیسنسی اسلحہ بے لیسنس اسلحہ دا ٹول دا غیر مسلم مرزون دی ممکن فریقی دی. مسلمانان خپلو کورونو کے ځان سره اسلحے نه ساتي. قرآن کا فرمائے دی خذو حذرکم ناغا دا جہاد دوران کی دی. ایمان والاو چے جہاد لدے تو ځان سره خپل بچاو ساتے. دا آیتونا یا دا حدیث منگا عام لگو او دے وجنا چیلاغ یو سڑی تا سو گئے نا بس آغا سر کور اسلحہ پرتی اور ڈس گئی آغا بس. تو خضو حجرکم خدا مطلب نا ہے جو تو کور کے ځان سر ساتا. مجاہدین داغے مخاطب دی. ملک نظام دامن اندرونی طور دا فوج پولیس کار دے، بیرونی طور دا فوج کار دے، بس اگی سر پکار دا. نظام چکل مضبوطی انصاف وی نبیا قتلوں نے کی. کہ مخلقو چی دو عرب ملکونو دورہ کردی دا یا حج و عمرہ کردی دا اغیبو نوی نی چی پولیس سرم گند سے شیخ، پولیس سرم اسلحہ نہیں. خودم را چی پولیس داغی تیز دے رشوت ناخلی، مجرم چیوی نی بس یو اشارہ وردو گی بیاسو خودے نشی. داغی وجہ دارا چلتے کہ نظام چلی گی، دلتا نظام چلی گی نا مجرمونی سا غل 200 کسان بداغ ضمانت کئی تاکم چی ضمانت کئی دے سکی دی تا مسلمانان دی امن پیدا کول غاڑی پا دے ملک کہ فساد پیدا کول غاڑی. یو خو یو سڑی جرم نہ لے کڑے ٹک دا خو چی یو سڑی جرم کڑے تو داغ ضمانت کئی. دا ټوله غلطه زمونږ د عوام خپلی دی. افسران مونږه مجبور کړی دی په دې چې تاسو بے انصافي وکړئ او تاسو رشوت واخلئ. اصل خبره دغه
یو سړي جرم نه دی کړی نو د هغه دپاره ضمانت باعث ثواب دی، باعث اجر دی. خو یو سړی مجرم دی او هغه باندې ثابت شوی هم ده او بیا هم خلک ځي د کلي مشران او ملکانان او د هغه ضمانت کوي، شریعت کې خدا جایز نه دی. زمونږ شریعت صرف مونځ له راغلی دی، معاملاتو کې زمونږ شریعت نشته. نو بهرکیف مسلمانانو سره اسلحې نه دي پکار، دا ذمہ داري د پولیس او د ګورنمنټ ته یوه کوي دا کار. نن دی ووایي یو سړی چې هغه کور کې اسلحه ایښې ده، څه دپاره یې ایښې ده، د څه اراده ده؟ هغه اراده هر چا ته معلومه وي. خو دې دوو حدیثونو کې مونږ ته ښیي ده چې مسلمان پسې وسله ګرځول ګناه دی، ګناه کبیره دی. او بیا مسلمان پسې وسله راغستل هغې دپاره وایي لیس منا، دا زمونږ د ډلې نه دی. مسلمان پسې اسلحه نه ګرځوي. دا د اسلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پاکیزه تعلیمات دي چې دا مسلمانان رونه کوي. یو خوا چغې وایي انما المؤمنون اخوه، مؤمنان رونه دي، او بل خوا مسلمان پسې اسلحه ګرځوي. دې ته د قول او د فعل تضاد وایي. مونږه د خلکو د خندا شوي چې یو یا د کمزورۍ شکار شوي یو، د هغې اصل وجه ده کړه چې زمونږه په خپل دین څه عمل نشته، څه پروا نشته. مونږ خپل ذهن کې څه تحفظات جوړ کړي دي، په هغې به اعتراض به کوو په قرآن او په حدیث چې نه جي دا خو داسې ده او نه جي دا خو ما په دې وجه ساتلی. په دې ملک کې کافر نه اوسېږي، ټول مسلمانان اوسېږي. من حمله چا چې پورته کړه علینا په مونږ باندې السلاح اسلحه، وسله چې ورته مونږ وایي، فلیس منا، د هغې زمانې اسلحه هغه ناري خو نه وه که نه، سړی خو نه تباه کوه. یعنې توره به وه یا ډال به وه، ټوپک موپک دا موجوده چې څه دي دا خو نه وه، دا خو سړی ژوندی نه پرېږدي. د یو بني آدم چې سټ ونه لګي سر یا زړه یې ونه لګي په توره باندې، خپا یا لاس دا زخمي کېږي، هغې نه سړی ټیک کېدی شي. لیکن دا اسلحه خو ډېره خطرناکه ده، دا خو انسان نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغې اسلحې باره کې وایي چې من عمل علینا السلاح، خو دا کومه چې بالکل مهلک دا انسان د دې دنیا نه فوري بوځي، د دې باره کې به څه ویل بیا. خو دا اصل مسلمان چې کله عقیده وساتله او په خوله یې اقرار وکړو د لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د هغې کلمې برکت دی چې مسلمان د وجود ته حفاظت حاصل دی. ته به څوک نه وژني، حکومت هم دی نشي وژلی بغیر د جرم د ثابتولو نه. په دې وجه باندې زوره نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې. لیس منا معنا محدثین لیکي لیس من اتباعنا، دا زمونږ فرمان بردار نه دی. ولې؟ د مسلمان خو په مسلمان څه حقونه دي، نو په هغې کې یو حقدار دی چې که په ده څوک ظلم کوي نو موږ زه به یې د خلاصوم. لا یسلمه، دشمن ته به یې نه حواله کوي. نو چې دی په خپله هغه پسې وسله ګرځوي نو دی به څه هغه د بل دشمن نه خلاص کړي. لیس منا دا مطلب دی. پکار خدا و چې مسلمان باندې لا یظلمه ولا یسلمه، مسلمان به مسلمان نه په خپله ظلم کوي او نه به دشمن ته حواله کوي. د بل نه بچ کول، د بل د ظلم نه بچ کول دا د مسلمان کار دی، د مسلمان دپاره. نو چې دی خپله هغه پسې اسلحه ګرځوي نو دی به څنګه هغه بچ کړي د بل نه. محدثین ځکه دلته لیکي چې لیس منا دا مطلب دی زمونږ د اتباعو نه دی، زمونږ تابعدار هغه چې هغه مسلمان باندې خپل هم ظلم نه کوي او بل څوک هم دې ته نه پرېږدي چې په هغه باندې ظلم وکړي. دې باب کې نه ډېر حدیث ته دی. مثلا مسجد نبوي ته یو سړی راغی، هغه سره لاس کې غشي و، غشه خو تیری سوکي وتی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل د دې دا غشي لاسو کې پټ کړه، دا تیره غاړه چې کوم ده
دا موټی کې ونیسا دې دپاره چې چا ته تکلیف ورنه کړي. جهاد دپاره تا سره اسلحه ده لیکن د هغې دا مطلب دی چې ته به بل څوک زخمي کړې. هغې حدیث کې فقه دا ده، پویه دا ده چې یو انسان بازار کې روان دی، چاړه ده ورسره بالفرض، توره ده ورسره یا غټه اره ده ورسره، د مشرانو به لیدې پخوا چې کومې غټې ارې به وي چا به ګاډي کې هغه وړی نه به یو ټایر ته وکړو دې دپاره چې څوک پرې زخمي نه شي. دا هدایات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمان د حفاظت لپاره. بعض احادیثو کې راځي، رسول هم صحیح حدیث دي چې مسلمان ته لا تشمر، مسلمان ته خپل اسلحه مه بوسه بوسه کوه. تماچه در سره ده، ټوپک در سره دی، چا باندې هسې دبکه کوې مه کوه. چاقو دی، چاړه ده، هغه دبکې شبکې کوې دا مه کوه. لکه انسان په دې نه پوهېږي چې کله زما ماشه باندې ګوته راغله او کله دا ډس کوي. ډېر شی مرګونه ستاسو علم کې وي، هغه کېږي په دې بنیاد باندې چې ټوکې کوي چې ورګه علم دی ورګه علم دی. نو دا خو یو طرف ته زمونږ د بې احتیاطو نه د بچ کېدلو لپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرامین دي چې موږ دې په دې څیزونو کې بې احتیاطی نه کوو. ماشوم سره چاړه ده، چاقو دی، هغه د هغه نه اخیستل پکار دي، که جاړي او که خاندي. ځکه پوهېږي نه په دې باندې ځان چې پرې زخمي کړي یا تکلیف بچا دی، ماشوم ته هم دی، پلار مور ته پخپله هم دی. داسې کارونه نه دي کول پکار چې هغه د مسلمان د کمزورۍ یا د هغه د حتک یا د هغه د کلمې د توحید د هغې په ضد کې او په خلاف کې. مسلمان ولې قیمتي دی؟ کیسه چل دی؟ کافر هم د گوشت پوست او هډې ده، او مسلمان کې هم غوښه ده، هډوکي دي او دغه څیزونه دي. ولې دی محترم دی هغه محترم نه دی؟ د دې وجه صرف دغه د کلمې اقرار دی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار دا سړی دنیا کې هم بچ گئی، آخرت کې هم بچ گئی. اصل محور دغه مسله ده. که مسلمان د وجلو کوشش کوي نو هغه شی کېږي کوم چې کېږي. اوس اسلامي ملکونو آپس کې یو بل سره نه لګي. حدیث کې راځي که نه ستاسو مثال په آخري زمانه کې وسئ نو تیارې کټوی وي، کټوی به تیار یار څوک به راځي هغې نه به ځان له لوښه ډکوي. دا ولې صحابه تپوس که موږ به لږ یو هغه نه ډېر به یې، خو تاسو به بزدله شوي یې. که جهاد جذبه هم نه وي آپس کې به ستاسو اختلاف وي. د مسلمانانو ملکونو آپس کې اختلاف دی، د رونو آپس کې اختلاف دی، ترونو زامنو آپس کې اختلاف دی، د یو کلي بل کلي سره نه لګي. دا مسلمانۍ کار دی. دا نا اتفاقي دا کومه چې ملکونو منځ کې مونږ وینو دا دې ځنه شروع شوې ده چې زمونږ افرادو کې آپس کې اتفاق نشته، آپس کې مینه محبت نشته، دشمنۍ دي. چې افراد سم شي نو ملکونه سم شي. مونږ ته ضرورت هغه د دې خبرې دی چې مونږ خپل پوهه باندې عمل وکړو، په خپل دین باندې عمل وکړو. غلطۍ چې سي نه پټول پکاري، یو بل معاف کول پکاري، نو بیا خبره دې ځای ته نه رسي. نو دا دوه حدیث دي په دې باب کې، او په هغې کې موږ له تنبیه راکوي چې مسلمان باندې وسله ګرځول، هغه پسې هغه ته وسله بوسه بوسه کول دا ګناه دی، ګناه کبیره دی. اقول قولی هذا استغفر الله لکم.